اوس راشئ مسله څه ده؟ مسله دا ده چې دا د خدای پاک بندگان د حضور علیه السلام امتیان دا په دوه قسمه باندې دي. یو خواص دي، خواص، یو عوام دي. خواص ویل کېږي اولیاء ته، علماء ته، دین باخبرو ته، نیکانو، صالحانو، ذاکرینو، عابدینو، متقینو، دغه خلقو ته ویل کېږي خواص. خاص خلق د الله چې هغه اولیاء، علما، نیکان، صالحان، ذاکرین دي. نو یو دی خواص، یو دی عوام، عام خلق. دا مونږ او تاسو چې کوم یو عوام یو. فقهاو څه لیکلي دي چې کوم یو انسان په سفر کې په فرضو 4 رکعات فرضو کې قصر عند الاحناف د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په نسبت باندې قصر واجب دی. 4 رکعات به کوي، 2 رکعات به کوي فرض چې کوم 4 رکعاتیز منځونه دي. سنتو مسله څه ده چې کوم خلق د پیغمبر علیه السلام په امت کې خواص دي. خواص پیژنئ؟ علماء، اولیاء، نیکان، پاکان، ذاکرین، عابدین. کوم چې خواص خلق دي د ټولو احادیثو مقصد دا دی هغوی به په سفر کې د حضور مبارک سنت په یو صورت کې نه پرېږدي. ټیک شو؟ کوم خلق چې عوام دي د عوامو خلقو دپاره بیا 2 صورتونه دي. په یو صورت کې به امی انسانم نه پریږدي او په یو صورت کې امی انسان دپاره رخصت او اجازت شته. ځکه چې حدیث موجود دی هغې نه خو څوک انکار کړی نشي، خو د حدیث په مقصد باندې خو هر څوک نه پوهېږي ګن. نو یو دی خواص، خاص خلق، علماء، اولیاء. هغوی به په سفر کې سنت نه پرېږدي. ځکه چې امام طحاوي رحمت الله تعالی علیه کتاب دی شرح معانی الاثار په اخیرنی کال باندې محدثین شیخ الحدیثان طلباو ته پڑھاوي. په هغې کې په سنتو کولو باندې ډېره زورنه هغه کړې ده او هغه ویلي دي چې سنت خو پرېږده په بعضې صورتونو کې پیغمبر علیه السلام نفل په سفر کې نه دی پرېښودي. نفل نو ځکه هغه لیکلي دي چې خواص خلق با په سفر کې سنت نه پرېږدي. علما به سنت کا، اولیاء به سنت کا، پاکان صالحان به سنت کا، ذاکرین، عابدین، متقین به سنت کا. خامخا به یې کا. ها چې زما استا غوندې کوم امی انسان دی عوام هغو دپاره 2 صورت دي. که چېرته د ده ګاډی خپل دی بس وغیره ورته ودرېږي، یعنی په اطمینان باندې دی، په قرار باندې دی، څه خبره نشته، څه منډه نشته، ګاډی خپل بس خپل انتظار ممکن، هیڅ خبره نشته. نو په دغه صورت کې افضل خبره دا ده چې عوام الناس مونږ سره سنت پرېږدي. ویکا امی انسان یم وکا. خو که چرته صاحبانو دا کوم حدیث کې چې کله کله حضور مبارک پرېښودي دي دا ټول احادیث په هغه صورت کې دي چې کله انسان امی انسانی اور سره ګاډی خپل نه بس وغیره ولاړي ډېر نه ودرېږي، بس د روانېدو خطرې، د ریل ګاډي د روانېدو خطرې، د جهاز د روانېدو خطرې، یعنی وخت قلتی، وخت کمای، یا به روټۍ خوري او یا به سنت کا روټۍ د وخوري خیر دی. داسې څه خبره وي نو په هغه ټیم کې که عوام الناس کې چا سنت پرېښوده خو نیت یې هیڅکله دا نه و نعوذ بالله چې دې ته سپک ګوري، دې ته کم ګوري، دې ته عام ګوري، دې ته داسې په نظر باندې ګوري چې بس دا سنت دی، دا به دومره ضروري نه وي. داسې څه اراده او نیت یې نه، وخت کمایي، ګاډی نه ودرېږي، څه خبرې پکې خامخا وزري. نو که چا سنت پرېښوده بالکل هغه دپاره جایز دي. په دغه سنت پرېښودو باندې هغه انسان ګناهګار نه دی. دا یاد لرئ.
اوس مسله چې کومه حق مسله د قرآن او د حدیثو پرانا کې دا هغه عمده ده چې کوم خواص خلق دي په سفر کې هغه به سنت نه پریوي. تاسو وګورئ چرته علما اولیاء صلحای او غي خامخا سنت کا او که چرته صاحبانو عوام دي کټیم اور سرو نو په کار د افضل دادا چې اغویم دا سنت پری نه دي او کټیم نو څه خبره وا نو بالکل دغه انسان د پاره جایز ده چې سنت پری دي. صرف فرض ده وکا خپل سفر د جاری وساتي او په دغه سنت پر خودو باندې چې نیت یې خراب ني نیت یې فاسد ني او نیت یې د کمی ني په دغه سنت پر خودو باندې انسان بالکل ګناهګار نه دی. جائز ده دا خبره صاحبانو دا د سفر خبره ده